یو سړی محمد ابن یزید یو وخت کې دی په یو غټه سرکاري عہده باندې و او د عبدالملک ابن مروان زوی یزید هغه له سزا ورکړې وه اگر چې په جایز یې ورکړې وه دا د حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه وه چې عمر ابن عبدالعزیز کله مړ شو نو دا یزید ابن عبدالملک دته یو غټه ګورنري میلاو شو د دغه خو ډک هغه محمد ابن یزید ته نو وی دا راونیسئ دی غریب ته وتښتېد خو پولیس یې ورپسې ګرځه پرې نه ښوده او سړی یې راونیو او چې راوینې و نو ځان ته مخامخ ودرو وی ما نه به دې څوک بچ کوي تا ما نه څوک بچ کولی شي هېڅ څوک دې رانه نشي خلاصولی اوس دې نه پرېږده داسې یو طاقت نشته چې ما نه دې څوک بچ ګوره څونه خبرې هغه وی ما خو تا سره بد نه دی کړی ما ته خو بادشاه حکم کړی چې دې جیل کې واچو زه دغه او د بادشاه مې په څه طریقه راځي که ته مې د جیل نه راوویستی ما خو دا سره خو کړل چې ما د جیل نه راوویستی او په جیل کې مې تا له خاص کمره درکړه عامو جیلیانو سره مې ونه ساتلی او تا له به ما خصوصي ډوډۍ درلېږله او بیا مې بادشاه راضي که عمر ابن عبدالعزیز او ته مې راوویستې ما خو تا سره بد نه دی کړی او نه دې ټکي تاسو واورئ دا مو وایه چې ما به دنه څوک خلاص کړي که الله وغواړي نو ما دنه خلاصولی شي یو ذات شته وی اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی وغورځېد اوس دې رانه خدای هم نشي خلاصولی ګوره کبر یو بادشاه سرمن یې راوغوښته سرمن او په ځمکه یې واچول او زنځیرونه راوړی زما لاسونه یې پرې وتړل او زما خپې یې پرې وتړل او زنځیر یې زما خپې یې وتړل زما لاسونه او زما سټ یې دغه سره وتړه جونله او جلاد یې راوسته ویلي تورې ته ګوره ځکه نه اوس چغه ووهه خدای ته دا اوس چې تا ما نه دعا بچ کړي دې کې بانګ وایي چې بانګ یې څنګه ووایي دا خو به ظالمان بادشاهان منځونه به یې کول منافقین او منځونه به یې کول چې څوک را باندې بدګمانه نه شي چې بانګ یې ووایي هغه جلاد ته یو منټ صبر وکړه دا مونځ کوم د مانځه نه پس به دې سر و خو چې دا یزید ابن عبدالملک ظالم ګورنر مانځه ته ور مخکې شو یو سړی شاته پټ ولاړ و په دا چاړۍ و مړ په مردار په هغه ساعت په مردار مړ شو او چې څنګه مړ شو نو د هغه نه پس بلو پې پرېنیدی زما یې لاسونه هم پرانیستل زما یې خپې هم پرانیستلې وایي زما بري کړی الله کولی شي ها الله بچکول کولی شي خو الله دړه نه چغه غواړي یو لطیفه ده یا به حقیقت یا به نی خو مچوره لطیفه ده او د عبرت ده یو سړی په سترګو ړوند و بازار کې به ناست و چغې به یې والې خدای سترګې خدای سترګې خو د ده مطلب د سترګو نه د ده مطلب ده چې دا خلک ما ته وګوري چې دا خو غریب د سترګو معذوره دی محتاجه دی نو زه پیسې به راکړي هجر جانه دا خو دا چغه نه ده ولې خدای سترګې خدای سترګې خدای سترګې بادشاه چې په لاره به تېرېده ته به همدا چغه واله خدای سترګې یو ځل بادشاه روان و او ړونده وې ها وې څه غواړې د خدای نه وې سترګې نو درکړي نه دي نه ښځه واپس راځمه او که سترګې دې نه وې که نه نو سرمن دې وباسم پولیس ته یې وایي دا د باندې ډیوټي ولګه نه ونه تښتي او زه راځم که د ده نظر نو پیک شوی که نه خدای ته چغې وایي خدای ته چغې وایي به ټول ملک په مخه غچ دی زه زلمی وم دیم دا چغې وایي زه بادشاه شوم دیم دا چغې وایي دلته ناست یو خلک ورې پیسې ورکوي او که زه رالم او د ده سترګې نه وې جوړې شوې نو سرمن ته وباسم پرېږدم یې نه د دای موت بادشاه لاړ ړوند وی خدای په غم وړېدم دا سترګې داسې په جنجال وړېدم خدای ته یې چغې کړې یا خدایه سترګې یا خدایه سترګې بادشاه را روان دي سرمن دا نه وباسي چې بادشاه راغی سترګې جوړې وی ړونده سترګې دې وې ټیک شوې که نه وی دا څو ګوتې وې دوه دا څو دي څلور دا څو دي یوه بادشاه ته چا ویسه دم دې په وجې دم مې پې نه اچولې وی مخکې هسې د خولې نه چغه واله د پیسو دپاره چې خلک ما ته وګوري او خیر راکړي
او چې د سر غم شو سره کنه نو دغه نه خدای ته کوکی ووالی نو چې دغه نه خدای ته کوکی ووالی نو خدای پاک قبلی او د دې به زه مثال درکړم که یو بزرګ هغه به د بیت الله نه گیر چاپېره تاوېده او چغې به یې وایي لبیک 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 مشهوره واقعه ده او د بره نه به والا اواز راته لا 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 مطلب دا چې لا لبیک نه قبلې نو یو سړی یو بزرګ ورسره روان و هغه ورته وی د اواز اورې وی او وی دا تا ته کېږي که نه وی یا خو کلونه وشو زه له بیا هم لبیک ویم او ما ته اواز کېږي چې لا نه قبلو دا لبیک دی نه قبلو نو بیا سره پاره لبیک وی دا توافونه سره پاره کې او ته څه وایي ورس چل دی ایک ټکو کې دی خو دی ما خو ګناه کړې ده دا ماله چې اواز راځي نه قبلوم دا ټیک چې ما ګناه کړې ده غلطي مې کړې ده نو بس ما ته وی نه قبلوم نو چې ګناه مې وکړه نو د خدای دا در راته معلوم و دا بیت الله نو دلته وله رالم چې ما به معاف کړو زما دا دعا او دا لبیک به قبول کړي نو بس ته راته بل در وښایه چې هلته ورپسې لاړ شه ما ته خو د الله بل در نو معلوم دا بیت الله راته معلوم و دلته رالم نو که ته راته بل در ښیې نو هلته ځم قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلی ما زما دعا قبلی که نه قبلی زه خپل رب له راغلی ته دا دې در نه بل در راته ښیې نو ښایي زم ورپس نو چې بیا به د یو ځل لبیک وي نو فرشتې به ورسره دوه ځله اواز کو لبیک 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 نو د مارون اصل سیز هغه د زړه نه دی د زړه نه حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل زندګۍ کې او په خپل ژوند کې لا وفات نو د خپل زوی دپاره یزید ابن معاویه دپاره د خلکو نه بیعت اخیستل شروع کړل اوس دې زمانه کې چې انتخاب کېږي د مشر نو هغه د وټونو په ذریعه کېږي او هغه زمانه کې چې به انتخاب کېده نو د بیعت سلسله به وه خلکو به یو مشر له لاس ورکه بس دا به د هغوی وټو نو په خپله زندګۍ کې او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د یزید دپاره بیعت شروع او چونکې هغه په خپله جمدی و حکومت یې خپلو د حکومت چې څومره والیان و ګورنران هغې خپلو د فوج سربراهان او مشران یې خپلو نو دا مرحله ورته ډېره اسانه وه عامو مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسه د یزید بیعت وکړه مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوې دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو د مدینه شریفې والی ته اطلاع راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات دی هغه په شام کې و خو ته لا خلکو ته غږ مه کوه چې دی وفات دی او دا ووایه چې هغه بیمار دی ناجوړه دی او په خپل ژوند کې د خپل زوی دپاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي او که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي غږ مه کوه د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی والی دی هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره معاون یو سړی ډېر خراب سړی و مروان د بنو امیه قبیلې و مخکې ښه سړی و خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی بهر کیف دغه گورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم مروان ورته وی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا دوه کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقی خلق به وکړي خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړو نو دا نورم نه کوي وی څه وکړمه وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب
ما ته خط را لېږلی دی د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه، نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده، او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي، نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. وګورئ که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي، انتشار به جوړ شي. گورنر ښه سړی و، نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته، خو دې پوه شو چې دا یزید د پاره ما نه بیعت اخلي، او په دې هم پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی، اگر چې لا عام اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلی، خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما آواز وکړو نو ما پسې راننوځې، هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې سنګ ننوت هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه، وی ما خو دې له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي، نو ته مهرباني وکړه او هغه سره بیعت وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې، وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی الله عنه ته بار راووته. گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره د هغه خپل نایب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته انتهایی غلطه دی وکړه، که بیعت یې نه کوو نو وجلی به دی، نو که دې یې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلي و، ټولو به د یزید بیعت کوو، چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیه السلام په ښار کې د نبی علیه السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیه السلام ښار دی، د نبی علیه السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دام په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام نوسی دی، د لور زوی دی، نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېڅ چرې داسې نشم کولی، بیعت به ترې والو، وی اوس یې نشي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استازی ولېږه چې ته راشه او موږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی الله عنه ته بیا یو شپه مهلت واغېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم، او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیه السلام د خاندان د حضرت حسن د حضرت حسین رضی الله عنهما یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیه السلام کم خاندانو، هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنګ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار، دا د پیغمبر علیه السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنګ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هم د شپې پټ پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دی یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو، آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی، شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې، او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د ده دي. اوس مونږ دې حالت کې څه وکړو؟ مونږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه دا خلافت نه دی.
د پیغمبر علیه السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کوم د رای خاوندان به هوښیار او پوه خلک به هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کوم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه که. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي او خلافت هم دغسې وه. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلافت هم دغسې و. تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وراغلې. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاه کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاه کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره او یو شورا جوړه کړه، یو څو کسانو وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ یې هغه بادشاه کي. همدغه شپږو کسانو کې چې کوم د چا خوښي وی زما زوی عبدالله ابن عمر بم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ. هسې مشوره ترې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی. نه حضرت علي رضی الله عنه داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی الله عنه د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده، دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبي علیه السلام، مشران او دیندار او د پیغمبر علیه السلام د مجلس خلق موجود دي، د هغوی د خاندان خلق موجود دي، نو پکار دا و چې هغوی مشوره کړې و چې کوم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وي هغه ته به بادشاهي او خلافت ورکړې وه. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسول ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیه السلام تقریر کو او د خپل منبر یو قوم یاد کړ، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي هغوی به بادشاهي قبضه کړي، د حلالو د حرامو د ښه د بد د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچ و چې دا اوس کوم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبی علیه السلام یو قولمو الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کوم د پیغمبر جانشین وي 10 کاله به چلیږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څوک وو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید شوی هم په کوفه کې دی، او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله، نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلک ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه و د پیغمبر علیه السلام ملګري و هغوی مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره درکوو، د کوفې خلک غداران دي، دوکه به در سره وکړي، زړونه به یې تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې واغشته نو زړونه به یې تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره. پام کوه دا غلطي ونه کړې. لیکن دومره خطونه
درې غټې غټې بوجې د خطونو یو بل بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات پکېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي ستا په لاس بیعت کول غواړي او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه که رانغلې نو دلته ممکن داسې لانجه جوړه شي د یو هوښیارتوب وکړه د خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه ویې ته لاړ شه کوفې ته هلته حالات معلوم کا نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا موږ سره کوي د دې باطل مقابله موږ سره کوي نو ما ته بیا اطلاع وکړه نو زه کوفې ته درځم او که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نه نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم مسلم ابن عقیل ډېره اوږده واقعه ده زه درته مختصره ویم مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو په زرګونه خلک یې ملګري شو او دا اوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی د پیغمبر علیه السلام د خاندان انسان دی ډېر لوی استقبال وشو او ځای په ځای بیعت ورسره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کړو د حضرت حسین رضی الله عنه دپاره او هغه ته فوراً خط ولېږه چې هغه هم را روان شي مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبي علیه السلام په خاندان ځان قربانوي یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه دی دا واقعي زموږ د خاندان مینه ناک دي موږ سره محبت دی او زمونږ نه اورېدو والا دي او یو کس ته نه ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره کې څومره علاقه وه کوفه یو خاص ښار نه څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې دا ټول په یو اواز ورسره پاڅېدل او بیعتونه ورسره شروع شو مونږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو مونږ د هغه مقابله کې د نبي علیه السلام نوسې ودرول غواړو او فوراً دې راځي مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل یو خط یې ولیکل او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فوراً را روان شه کوفې ته ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو شي دلته هېڅ خطره نشته هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو خو پیاده سفر یې بلا مزل به اخوا یزید ته پته ولګېدله شام ته اطلاع میلاو شوه حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل او بلکې یوازې ودرېدل نه د هغه دپاره بیعت هم شروع شو اپوی شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي د مکې خلک هم زما مخالف شي او دا خو د نبي علیه السلام نوسې دی که دې لږ میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي د ما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي دي راشه زور له کار واله نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی دا مې عراق کې راځي عبیدالله ابن زیاد هغه ته یو خط ور ولېږه او هغه ته یې فوراً کوفې ته لاړ شو او د کوفې خلک په هره طریقه چې دا حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه پیسې غواړي پیسې ورکه مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي نه چې څوک مخالف وي ختم کا مړه کا خو دا فتنه ختمه کا عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته
او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته را جمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستی دی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړ چې خلکه زه یزید چې د امیر المؤمنین دی زه د بصرې ګورنر یم او ما د کوفې ګورنر یم راکړه، دا د هغه خط دی. نن نه پس زه د کوفې ګورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زمونږ مرسته کوي مونږ هغه له پیسې هم ورکوو، هغه له مونږ عزت هم ورکوو، هغه له مونږ مشورې هم ورکوو، او که څوک زمونږ مرسته نه کوي او زمونږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې. خلک یې ویارول او چاله پیسې شروع کړې. نو نن خدا ورټول د پیسې دی. تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دی. دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي ورته ښه پته ده. د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده. دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي. په افغانستان کې څو کړل، په عراق کې څو کړل. د عراق کې به دا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره، او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دې کړې دي هغه یې کړې دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسمه هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وی دا طالبان چې دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي. د څه حق ولا ورکړه؟ څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني کې دا ظلم کوي. ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني کې دا ظلم کوي. هر څوک به مني، لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. زړه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره، ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ هم ایمان ته خیر کړي. یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه هم پرې ورتېږي. هغه دور د صحابهو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پارس لاړې توکلې. هغه دور تېر دی. اوس د کوف چې دی راغی او ته اعلان یې وکړه بس مشرانو له پیسې ورکړې. دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و. دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب ورواره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لېږلي او راغوښتې او یا ټول ترې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا ګورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه. راغی چې کوم د ګورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما له دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوست هغه له مې انعام ورکوو، او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دې په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې انعام ورکوو، او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دې خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ تاسو خو ما سره ولاړ یې ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زر هم نه، 2,000 هم نه. او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد دغه محل نه ګیر چاپېره محاصره وکړه.
غازی به تاو زما ملګري چې دا ختم کو او د سره په شمیر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره 50 یا 60 او 3,000 د کوفې خلک دګیر چا په محاصره شو دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک مو چې هغه دوی د قومونو مشرانو هغې ته وایي شابه کوشي وځي د محل نه او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغې له پیسې ورکړي لالچ ورکړي څومره پیسې چې غواړي ورکړي وله دا خلک رانه پره کړي او په خپله بیا د قلعه سر ته وخته اعلان یې وکړ ای خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ته ما له د کوفې ګورنري راکړې ده او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کار یې ورکوم د قومونو مشرۍ به ورکوم او که چا زما مرسته ونه کړه د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته ما به تاسو ملک خو درپسې بل لښکر را روان دی تاریخ لیکي چې یا 3,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو نه غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودي هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار کړ چې دی یې کله گرفتار کو نو دی یې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل دی نه یې وینې بهېدې ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېرې ستغې سپورې ډېرې د کنځلو خبرې وکړې د ورلم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او هلته په توره ته سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړم وی وایه څه وصیت دی دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبنه باقي زه چې ته څه وی نو بس وجنې مې کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم په یو وصیت مې ومنه وی یو وصیت څه دی وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 900 درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې زما قرض خلاصه کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وایي چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال دا غم دی دا کم چې زما ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي دا هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره سوکل دا حال ستا هم دی ګورنر هوښیار هغه ډېره ښه ده رشته دار یې وله راوغوښته 3 واړه وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي خوښه یې خپله ده که خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته که خبره ده که رانغې جنګ به ونشي جګړې نه به مونږ هم بچ شو به هم بچ او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به هم دقسې په دې میدان پروت وي ته نه منو اوچت یې که بره د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر ووو سر یې لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو دا د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی و د خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی و هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړه او د عدل او د انصاف د حکومت لپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته حکم وکړو ځان تیار کړي ځو کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مزه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه کوي دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه کوي مه کوه
عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ چې کوم د عمر فاروق رضی اللہ عنہ زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ. عبدالله ابن عباس د حضرت عباس رضی اللہ عنہ زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي مزه کوفې ته دا کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچو چې کوفې ته مزه. او حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم. نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله د ټولو مشرانو دی منې کو دی ولې نه منې کېدل ولې نه ته ولې پاتې شوي به وکړه اورېدلي دي. د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیوانی یو انسان به هغه انسان د نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي. یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي. نو هسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه نه ګرځو. هسې نه هغه کس زه نشم چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي. نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم را سره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو خبر. او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبي علیه السلام هغه راته یو حکم کړی دی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم. اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که د ما مخالف کیږي که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږم. وی هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم. دا دوه خبرې وي د دې دوه خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي. او درېیمه خو هغه خبره وه که د یزید په لاس باندې د بیعت کول نه غواړم. دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي. خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي. خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشران یې هغوی به د هغې انتخاب کوي. بهر کیف هغه خطونه هم د ده په مخ جو چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه لومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه. نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نه هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو. په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل. هغوی به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي. پام کوه اعتبار پرې ونه کړي. واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک دي. د کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي. یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل. دومره وینې په بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب کې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د سکونه وې چې چا به ګیلاس کې او پیالې کې اوبه راغېشتې د وینې به ډکې وې. او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول. پول یې ته جوړ کړه د کتابونو نه پول جوړ کړ. دومره کتابونه و چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشوانه به یې یوړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې نو هغه دومره د هغه صحیح د لاسه د هغه کاغذونو د صحیح د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل. او لوی لوی بزرگان او علماء کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل. دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی. اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې او په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي. دا هم اقا اثر د هغه وجه ده مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبی علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی.
لیکن دته خو د تر دا غزوی هغه خط مخکې او ما درته وویل هغه خوب یې مخکې نو دی برابر روان دی. عبیدالله ابن زیاد خو خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ. خلک یې ویارول څوک یې ملک ول چاله پیسې ورکړې دباو شو خلک. لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړ په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالی راولي او که چرتې دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً ته سر قلم کې او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی. په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي. بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د دوی د شهادت اطلاع راورسېدل. هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کوی وله راورسېد. خپل قوم یې کېنو هغوی سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو. دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه. موږ خو وایو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک دي. دا خو بې اعتباره وختل. دې خو زما له تره د زوی لومبې استقبال وکړه د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړه. څه به کوو؟ اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو. د هغه چې کوم وروڼه دي د هغه چې کوم خپل خلک دي هغې وایي چې نه اوس خو موږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی الله عنه هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبي علیه السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیه السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده. یو ځای بل ځای بل ځای او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد او دا تقریبا 2 یا 3 کسان دي ټول ماشومان او لوی او زنانه او نارینه. یو خوا د نبی علیہ السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغوی مشران دي حر او زهیر دا د هغوی مشران دي. په دې کې هغوی سره خبره اترې هم شروع شوې. تاسو مه ځئ کوفې ته واپس مو پرېږدی نه واپس هم نشئ تللی نه مو مخکې پرېږدو نه مو شاته پرېږدو. څه به کوو؟ بس یو لاره ده هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوزو یزید ده او د هغه په لاس به بیعت وکړي نو خبره خلاصه ده. او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته. نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو نه دې کوفې ته پرېږدو. او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی. حضرت حسین رضی الله عنه ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کوم. که دا خپل فوج دې ما ته کېنو یو 2-3 خبرې دوی مخکې کوم باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوو. ډېره ښه ده څه جلال لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی الله عنه پاسېد او دې ټول قوم ته ویې قومه ما ته مه ګورئ یزید ته مه ګورئ. هغه چا اولاد دی او زه د چا اولاد یې یوه. دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی د خو تاسو را غوښتې یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې. خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېنه سړي نه بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی وي ته چا را غوښتې مونږ خو نه را غوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول. وایي دا ستاسو خطونه دي او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود و. فلان کې شته وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه زما نه دی.
دا بل فلان کې په دې ساسو په دې لښکر کې شتا وي یو وی دا ستا خط دی که نه ټول خطونه یې ورته وښول وی دا موږ نه دي لیکلی چا راغوښتې موږ نه یې راغوښتې بهر کیف سخته مقابله دا میاش غالبا چې بیګاله و میاش ختلی ګومان دا کوم وریځ ده الله دې باران لم صبر ورکړي خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي زما ګمان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي د عاشورې متعلق څه احکام دي بلې جمعه کې به درته ووایم خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه لسمه ورځ ده د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه او خصوصا خپل خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیه السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه هغه بهادري د زنانو او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه ایرولې ته چې په کوم مقصد را روان شوی هغه مقصد دې څه که زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نه شهادت خو مرګ دی که نه نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته که نن د مرګ نه بشو سبا به مرو که سبا نی بلوز به مرو بلوز دی بلوز به مرو نو خپل بچي سره زین العابدین علی ابن حسین او بیماره مو ماشوم نوجوان کشر هغه سره مشوره کوي بچې ستا څه خیال دی ای بابا هېڅ خبره نه ده مرګ له ورځ مقرر ده او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي که خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خوب خپل رښتینی که هېڅ پروا نشته بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی خپل چې څومره د خاندان خلک دي موږ خو د حق په لار کې راوتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله کوو هغه نه غواړو دا مقصد دی او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی په هغه وصیت عمل کوم هغې پسې راوتې او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې را سره دوکه وکړه خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما ته خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي او شهید په دنیا کې مړي لیکن د خدای په نس جمدي وي نو که موږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې موږ به د الله په نس جمدي یو هېڅ پروا نشته زمونږ اخیری انجام مرګ دی خو که د شهادت مرګ موږ ته میلو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زمونږ ملاقات به د بدر او د خود د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی او بیا خپلې خیمې چې څومره وي نو هغې نه ګیر چاپېره اور بل کړه یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړه دې دپاره چې اسنه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې ډېره کړي هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي حمله ونه کړي او بیا هم د هغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علي ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو نوبت بن نوبت او بدبختیانو پې اوبه هم بندې کړی یو مقام کې چې تږي شو نو دا آواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نوسیم بندې کړي د خدای نه نه یېرېږي لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه دا ټول شهیدان شو
او د شهادت نه پس بیم پرې نه خاوده سر یې پرې کړ د حضرت حسین رضی الله عنه نه او هغه سر یې وړو عبیدالله ابن زیاد ته دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف حدیث یې هغه خوب ویني یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه هېر دی وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیدو څه خوب دې ولیدو وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم میں پا خوب تولی وی دوڑے پہ خورے پہ الوتے دی او سر مبارک ببر دی او لاس کے ور شیشہ دا او پاک شیشہ کی وینا دا وی مائی تپوزو کہ جدا اللہ رسول اول پریشان ہے سچل شوے دی وی اختر مبارک دی ببر دی وجود بانی دی خور الوتے دی او دا پلاس کی دی شیشہ دی ولا دی کسی دی وی شہد تو قتل حسین آنفن وی دا حضرت حسین شهادت تاجر شوی ما دا لکه غوندې وینه مې د هغه وینه راغشتې ده د بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ یا هغه بیبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړ دا عین هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی سر یې یوړو عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښود یو خانک کې را سر پروت و یو چوکۍ راواغېسته نو دې پوزې له داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې او بیا وی یاره خلک وی چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و خلک پرې ډېر خشته دی وی خلک وی چې دا خشته دی داسې د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې یو صحابي دی مقام کې ولاړ و هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه زما د قسم په الله کې د دې مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما د په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کم شونډو لا دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدې کې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کومې پوزې له غزار رابرې زما د په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدې تا نه ده لیدې دغسې ولکه څنګه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې د څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین دا عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل سورو د کېدل نه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اژدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په سرونو کې نه نوځي رانه نوځي یو سر بویې بل سر بویې بل بویې بل بویې وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد پس پیمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بویې که او پس پیمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې د چا زوی د چا رور یا څوک په خپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره دا حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په لسم د عاشورې په لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي یره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې اغوندي او څوک جلاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول څه ګناه دي داسې به نه کوئ ما راته تېره جمعه م ویلي یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپیره ده د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپیره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ولې جمعه ورکړه یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپیره ده نه د انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت ته وجه نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه لیکن په دې وجه دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه
دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختور ورځ باندې هغې د شهادت ورکړه او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لویه دروازه کله او پرېښودله. د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله هغه به درته بله جمعه وویم. صرف دومره ده چې که چېرته دغی دا ورځ د اتوار راتله دی په دې ورځ روژه نیول بهتر دي. ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې. نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په 10 باندې روژه نیوله خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وي لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه وایي که آینده کال پاتې شم نو زه به د 10 سره 9 ورځ هم روژه ونیسم. نو 2 ورځې روژه نیول پکار دی. هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم. یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعاً د سنتو څه مسایل دي خو که چېرته دا ورځ د خالي وه 10 نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ. جمعه او خالي که روز د اتوار و نو خالي او اتوار روژه ونیسئ. د دې میاشتې 9 او 10 2 ورځې روژه نیول پکار دي. مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې. پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ د عموماً طریقې حکومت چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي ځکه حکومت د شیعهګانو پکې خپل دا قصې وي دوی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ 10 کمه یوه ده. نو به هر کیف چې کومه 10 ورځ وي نو هغه 10 ورځ او 9 ورځ 2 ورځې کوشش وکړئ نفلي مستحب ثوابي روژه ونیسئ. ډېر لوی فضایل او برکات یې دي. بله جمعه کې درته بیان نه کوم. په جمعات کې د سوره یاسین ختم او په جمعات کې ځانونه کول یو بل ګوټونو کې دا څنګه دي دې باره کې باران ودرېږي او که نه دا زموږ د صوفیه حضراتو طریقه ده. د بزرګانو څه قرآن حکیم کې یا په حدیثو کې د دې ذکر نشته خو زموږ د صوفیه حضراتو یو طریقه ده. بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي 3 کسان 4 ګوټونو کې ودرېږي قبلې ته د مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي نو هغې دې بانګ ووایي 4 بیا دې بل مبین ته ورسېږي بیا دې هغه 4 واړه بانګونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا 4 کسان بانګونه ووایي نو پروردګار به باران ودروي. او ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده او زما په خیال چې دا لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسیم بانګ کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودروي. جمع دعا وکړئ د دغې شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که موږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي خو الله تعالی د هغوی ارواح نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې د سخته سنګینه سزا او سنګینه عذاب یې پروردګار ورکړي او د دې دا شهادت رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کړي او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغې ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کو الله د اسلام هدایت نصیب کړي او په دغې په قسمت کې نه په خپل قهر او غضب یې تباه او برباد کړي. گو کې د باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم او رحمت وي او چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي خو دا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ خلک زکات نه ورکوو د خپلو مالونو مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتې شروع دي. زکاتونه څوک نه ورکوي بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زموږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودروي. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم زم پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولي. یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي. نو دا د الله قهر دی د الله غضب دی په مسلمان باندې
تاسو ویلیدل په اندونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شو. ما نه یا تپوس وکړو وایي دا کافر الله نه وجني دا مسلمانان وجني دا ولې؟ ما وی چې کم صلیب زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو خيار صلی خپل زوی وی پردی نه وی خپل له سزا ورکوي خپل له ورکوي نو آخرت خاصم د مسلمان دی خو په دنیا کې چې کومې فحاشو کومې بدعملۍ روانې دي نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین دی خپل مسلمان له سزا ورکوي. د کافر و آخرت نشته او د مسلمان آخرت شته دی. رب العالمین دی موږ د خپل قهر نه وساتي یا الله موږ د غضب نه وساتي. الله زموږ د اعمالو د وجې نه که دا باران په موږ وي پروردګاره موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو الله دا باران بند کړي یا الله ته بند کړي یا الله ته باران له صبر ورکړي او پروردګاره دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان دا خپل حیوانات دا خپل غریبانان پروردګاره د خپل غضب او د خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضان دعا ورته وکړي چې الله وله شفا ورکړي څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي څومره مسلمانان حج له تللي دي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي دعا وکړي چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوي حج نصیب کړي چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر وعافیت رسولي کړي او زمونږ د رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.